أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ناظرین محترم، کوم موضوع حواله څخه تاسو خدمت کې یو سیریز غوړو څه گفتگو وکړو، هغه د ازدواجی زندگی او ازدواجی زندگی مسائل او آفات و بلیات و یغه حل. نن سبا معاشره کې یوه چیلنج کوم دی، یو چیلنج مو ته ازدواجی زندگی او تعلقاتو مسله ده. څه اکثرو کورو کې جګړې، لانجې، دعوې او بیا طلاق مسالې څه نن سبا زیاتیږي ده او ایدي څومره نتایج دي، بد نتایج دي، هغه د معاشرې باندې پریوځي او ډیر کسان چونکې زندگی صحیح اصولو نه آگاه نه دي، زندگی تیرولې آدابو نه، اصولو نه، اسلام کوم رولز اصول خیلی دي مو ته هغوی نه آگاه نه یو، نو دې وجې نه کله ازدواج زندگی ته انسان ورنوځي نو ډیر زیاتو مشکلاتو سره د انسان روبرو شي. زه غواړم څو کلیپو کې باقاعده دې باندې لږ گفتگو وشي، اسلامي نقطه نظر سره، شرعي نقطه نظر سره، څه الهي نقطه نظر دی ده. نو تا داسې مو سوچ وکړو خپل زندگی باندې، څه کوم ځای کې مو غلطۍ کوو، کوم ځای کې مو زندگی باندې صحیح پوه نه یو. پکار دی یو وارې خپل لایف، خپل زندگی وکسو د اصولو سره، څه آیا اسلامی اصولو سره ما او تاسو زندگی څومره مطابقه ده. نو کسا کومه څه ازدواجی زندگی ده، څه خانواده نظام نموته یو، کور نظام نموته یو، دا د معاشره بنیادی رکن ده. بنیادی رکن داسې ده څه انسان یو فرد بدبخته او خوشبخته، سعادت و کامیابی او ناکامي ټول اندی پسې تړلی دی، او بلکې زه به دا وایم چې ټولو انسانانو او بلکې ټولو امتو قومو خوشبخته او بدبخته کور پسې تړلی دی. یعنی که چیرې کور نظام سالم نظام دی، کور نه سالمه معاشره جوړیږي. کور نظام فاسد نظام دی، خراب دی، بې اصوله دی، هغه نه فاسده معاشره جوړیږي، فاسد انسان جوړیږي، فاسد ماحول ته نه جوړیږي. نو اسلام ډیر زیات خصوصي دې ته اهمیت ورکړی دی او ډیر زیات نظر یې پچولی دی او خانواده باندې، کور باندې او د دې رشد او ترقۍ باندې. نو زه د څو کلیپو کې گفتگو د څو عنوانو باندې کوم. اولین عنوان یې مو انده دی څه اسلام کې د واده څومره اهمیت دی. کسه ځنه کسان واده ته سپک نظیر کوي، سپک نظیر یې انده دی څه ډیر کسان تعلیم واده دپاره رکاوټ بولي، سوچ کوي څه ښه تعلیم حاصل کوم، ښې ډیګرۍ حاصل کوم، بیا پکار دی زه واده وکړم. ځنه کسان جاب دی، نوکري دی، دا ورته رکاوټ بولي، هغه هېڅ پورې ښه جاب، ښه نوکرۍ، ښه پیسه مو نه وي ګټلي، بوره پورې واده مه کوه. ځنه وخت کې چوک کور نظام دی او مثلا کور نه دی جوړ، یو کور ورسره نشته دی، دا ورته رکاوټ بولي. خو زه داسې یم څه اسلام نقطه نظر سره دا یو شی رکاوټ نه دی او پکار نه دی څه دا شیونه مو رکاوټ وګڼو. واده انتهایی اهمیت او ضرورت لري چې انسان بر وخت وکړي واده. خو الی څه کله ما تاسو د واده ازدواجی زندگی اهمیت باندې، فضیلت باندې پوه وو. لکه څنګه پیغمبر اکرم حدیث د پیغمبر دی چې ما بنی بناء فی الاسلام احب الی الله تعالی من التزویج. یعنی پیغمبر یې څه واده نه پورته بنیاد نظام نشته څه خدای باندې ګران وي. یعنی ټول نه بهترین شی څه خدای باندې ګران دی او بنیادی شی دی او بنیاد دی هغه انده شی دی. نن که ته وکسې عالمي استکبار چې څومره زیات ازدواجی زندگی او ګریولو نظام، خانواده نظام، کور نظام تبه کولې، بربدولې، زوال کې لګیا دی، کوششونه کوي. څنګه دپاره تاسو ته پته نن سبا چې کوم هم جنس بازی شروع شوي دی، انده لیزبین نه ورته یا ساده پښتو کې وایم څه ښځې سره رشتې او سړي سره زندگی رشته، څه دې دپاره باقاعده قوانین د جوړیږي څه د ګریولو نظام، کور نظام مکمل ختم کی. یا دین علاوه څه کوم یورپ کې کور والا ټمپریلی اګریمنټ والا نظام دی، څنګه کې مثلا یو سړی یو ښځه یوه کور کې بغیر د واده نه زندگی تیروي او بس یو اګریمنټ وکړي څه کال 2-5 کاله مو دا زندگی تیرو، خو واده نه، اګریمنټ نه، بچی نه، اولاد نه. یعنی دا یو قسم ته کور نظام
ختمولې دپاره یو کوشش دی څه کیږي. د دې نه مخکې کمیونټیز یو نظام و، څه کمیونټیز ګرانې هغې کې دا و څه مثلا 100 کسان 100 سړي هر یو سړي خپله ښځه او 100 ښځې یو ځای په کار دی مثلا اوس چې هغه یو وخت کې و ناکام شو. نو یا نن سبا زمانه کې به دا ته هم څه د کوم میډیا باندې یا نیټ باندې غیر اخلاقي فلمونه تصاویر وغیره څه چلیږي، دا یو قسم ته اندی دپاره کوشش دی څه ګریولو نظام خانوادي نظام مکمل ختم کی، ایدی زوال دپاره ایدی تبعیه دپاره دا هر څه چلیږي. او یوروپ کې یو د نن سبا کوم نگاه دی څه کې یعنی یو قسم ته ښځه ابزار حسابیږي، یعنی د جنسي خواهشاتو دپاره یو وسیله دی، بهترینه ذریعه دی، دا حسابیږي. نو لږ مو سوچ په وکړو کسه اسلام څومره زیات ته اهمیت قایل دی. زه ابتدایي شیان دا ته ښیم څه خانوادې کور نظام جوړولې اهداف چی دي، مطلب چې انسان مثلا واده کوي، هغه کور جوړوي، هغه زندگی تشکیل کوي، ازدواجی زندگی، هغه څه اهداف دي. کسه ایدی هدف صرف جنسی هدف نه دی، څه صرف جنسی هدف یو لکه څنګه غرب کې جنسی هدف مثلا مد نظر ساتلی شوی دی، څه هغوی مثلا ښځې ته دا نظیر کوي چې هغه صرف جنسی هدف حاصلولې دپاره یوه بهترینه ذریعه دی. قرآن مجید کې سترګې وغړئ، بهترین آیه دا دی پروردگار عالم سوره روم آیت نمبر 21 کې آیي ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. پروردگار عالم یی پروردگار نخ کنه و نخ کا انده ازدواجی زندگی ده، خځې سړي رشتې والا مسله ده چې خپل منځو کې واده وکړي او ازدواجي زندگی جوړه کړي، ایدی فایده لتسکنوا الیها سکون ده، وجعل بینکم مودة ورحمه مودت و رحمت ده. او کسا دیزی کې چې کومه ای کې اشاره شوی ده، اولین نکته انده ده چې ازدواجی زندگی کې انسانی نسل بقا اندی کې ورکې ده، یعنی کچیرې انسان نسل نن بکی ده جری ده مختسی نو هغه اندغ ازدواجی زندگی برکات سره ده. دویم شی چې هغه ډیر مهم ده چې هغه اصلي هدف هم د ازدواجی زندگی نه، هغه د زندگی کې آرامش و سکون و اطمینان، څه لتسکنوا الیها ویلی څه ښځه سړی یو بل ته محتاج دي، مکمل دي د یو بل مکملوي. او انځکه دا ایدی فطرت کې د ښځې او سړي دا شی یخی شوی دی، یعنی ښځه سړي نه بغیر ناکیسه دی، سړی ښځې نه بغیر ناکیس دی. او دا څه یو بل ته جذب کیږي، یو بل ته میل پیدا کوي، کشش دی ښځې کې سړي دپاره او سړي کې ښځې دپاره او ښځې کې سړي دپاره، اردوو دپاره ادوو کې یو بل دپاره کشش څه یخی شوی دی، فطرتي دی دا شی. ویلې څه هر یو ناقص دی ابل ذریعې سره کمپلیټ کیدای شي، ابل ذریعې سره لذا کسه هر یو مثلا سړی مشتاق د ښځې، ښځه مشتاق د سړي دی، تا دا څه یوه بل نیاز و احتیاج برطرف کی. دا علامه طباطبایی باقاعده تفسیر میزان کې دا نکته چولی دی، څه دا نیاز و احتیاج د یوه بل دا ښځه د سړي پر کوای شي، سړی د ښځې پر کوای شي. او دا څه کله نیاز برطرف شي انسان، څه کله انسان نقص دی نقص برطرف شي، ناقص دی څه کله بل ځل څه کامل شي، نو انسان ته سکون میلویږي، انسان د مطمئن شي. نو دا سکون ایوه شي سانه شي میلویدای، چاهه هم جنس بازی دی، چاهه کمیونٹی نظام و یوروپ کې، چاهه دا مثلا ټمپریللی چې کوم نظام اگریمنٹ والا نظام سره یوروپ کې ودونه کیږي، هغه دی دا شیطان نیاز نشي برطرف کوای، مګر دا څه ته صحیح طریقې سره واده وکړي. او اصلي هدف دا د واده انده چې انسان ته سکون میلو شي، آرامش میلو شي. تاسو وکسوی معاشرې کې که تاسو وکسوی اضطراب و بیچینه واجنه انسان ډیر زیات ظلمونه جنایات او ظلم کوای شي. او تاسو دا شی وایکسوی اعداد و شمار داسې ښیي چې کوم کسان څه سنګل دي، مجرد دي، یعنی هغوی ودونه نه دي کړي، اکثر جنایات، اکثر معاشرې کې ظلم، فساد، فتنه، خون خرابه دغو کسانو نه کیږي. حتی خودکشیو کې که تاسو وکسوی اعداد و شمار یغو جوانانو څنګه وړکي دي که جلکې دي، هغوی زیات دي خودکشي اعداد و شمار څنګه سنگل دي، هغوی ودونه نه دي کړي، په نسبت د هغو څه هغوی ودونه کړي وي هغوی کې خودکشي والا اعداد و شمار کم، زړه تنګون والا اعداد و شمار کم، ټینشن والا بیماری اعداد و شمار کم،
خوب والا ګولۍ خوړلې، ټینشن، خوب والا ګولۍ استعمالولې، اعداد و شمار کم، نشو والا ورکې کم، یعنی دا ټولې بیماری چې کومې دي هغو کسانو کې زیاتې دي چې هغه غیر شادي شده دي، چې هغوی ودونه نه دي کړي. لذا دا ډېره بنیادي نکته ده چې انسان واده ذریعه انسان ته اطمینان میلویږي، سکون میلویږي، آرامش میلویږي، چین میلویږي، انسان مکمل کیږي، انسان نیاز برطرف کیږي، انسان احتیاج برطرف کیږي، انسان بیا هیڅ قسم ته جنایت ته، ظلم ته، هغه ته نه نږدې کیږي، فساد و فتنې طرف ته. او بل شی دا دی چې ازدواج زندگی بل هدف دا دی چې انسان د محبت و مودت مرکز دی واده، یعنی اندغه ځکه کسا یا محبت و مودت ټکی دلته پروردگار عالم څخه استعمال کړی دی، وجعل بینکم مودتا و رحمه، رحمت و مودت ټکی، مودت ابتدا کی مطلب چې کله انسان واده وکړي نه ابتدایي زندگی کې مودت چلیږي، اخیر کې چې کله بوډھاپې ته انسان لوړ شي بیا رحمت والا شاعر وزي، یعنی خزه سړی د پاره، سړی خزه د پاره قسم ته رحمت او مهرباني شي، یا ویل شي دي چې غټو کې مودت والا مسأله رچی، وړو بچیو د پاره رحمت والا مسأله رچی کور نظام کې. او بل شی چې مهم ترین شی دغه نه دی چې واده اخلاقی حواله سره انسان جوړي. اخلاقی کی ټولو نه زیات انسان تقوا او پرهیزګاری مسله ده، لکه څنګه قرآن کې تاسو سترګې وغړوي، پروردگار عالمی چې لباس التقوا ذالک خیر، سوره اعراف 26 نمبر آیه کې پروردگار عالمی چې تقوا والا لباس بهترین لباس ده. او بیا بل ځکه پروردگار عالم سوره بقره 187 نمبر آیه کې هن لباس لکم وانتم لباس لهن، خزه سړی د پاره لباس ده، سړی خزی د پاره لباس ده. الته پروردگار عالم چې بهترین لباس تقوا دی، بیا چې لباس خزه ده سړی د پاره او سړی لباس ده خزی د پاره، یعنی که تقوا کسوی چې تقوا لباس ده چې تا هغه واده کې ده، ازدواج زندگی کې ده. کله انسان ازدواج زندگی اختیار کی لذا تقوا هم حاصلیږي، لکه څنګه پیغمبر اکرم حدیث ده من تزوج احرز نصف دینه، چا څه واده وکړلو د سوای څه نیم دین هغه محفوظ کړلو، هغه نیم دین بچولو. او بل حدیث کې راغلی دی ما من شاب تزوج فی حداثه سنه الا عج شیطانه یا ویل عصم مني ثلثي دینه فلیتق الله العبد فی الثلث الاخر. حدیث کې د پیغمبر داسې کوم یو جوان څه واده وکړي، جوانه کې شیطان فریاد کوي ورنه وای وی ما باندې څه دی مانه 2/3 حصہ د دین محفوظ کړله، 2 دین دی باد شو ما زری سره بس دا نشم دوکا کوي. و درېمې سي کې پکور دی چې بیا انسان تقوا اختیار کی. لذا سوره مهمه مسله ده چې حدیث کې کچېری ویلی شوی دي چې 2 دین تعلق لري واده سره، ازدواج زندگی سره. نو هغه کسانو لپاره یو پیغام دی دا چې کوم کسان واده نه ګریزان دي، به خاص کر نن سبا دور کې فتنه، فساد، گناه څومره زیات شوی دی، انسان سره قدم باندې گناه ده، لحظه باندې گناه ده، انسان سره هر ټیم کې گناه انسان ته دستیاب ده. په کار ده دی ټیم کې گناه نه بچولې د پاره بهترین ذریعہ، اصلی ذریعہ، واحد ذریعہ واده ده، ازدواج زندگی ده چې انسان اختیار کې. لذا د خپل اشوب دور کې والدین او ذمہ دارو کسانو د پاره دا یو پیغام ده چې هغه سه کسان چې هغه بچیو د پاره تعلیم یا هغه بچیو د پاره کور یا جاب یا نوکری بهانه جوړه شوی دی، په کار دی چې هغوی دا بهانه پرېږدي او خپلو بچیو باندې رحم وکړي، خپلو بچیو ته د ودونه وکړي. پروردګار عالم د ما او تاسو ټولو ته واده ذریعې سره آرامش او سکون نصیب کړي. کوم کسانو څه ودونه نه وي پروردګار عالم د هغوی ته ودونه نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.